السلام علیکم عزتمنو نن معلومات د خلک تعین د یوې شپې ان سومه روپۍ اخلي. عزتمن د دې حال سره مخکې زه ته دا یادګینه کوم تاسو کو چاته زمون په دې چینل کې نوی حتما د زمون امدا چینل د سبسکرایب پاکي وسره د ټلې نشان و چې خای یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درواسي. عزتمنو خریم شاه پټوله نه کې ډېر مشهور ده او په لږ ټیم کې نظام ډېر خنوم پیدا کو ځکه چې دا په سیاستدانو سره ډېر مخکې شوله وایي چې سیاستدانانو به دا د نظام ته راغوښتله شپو ته او دا به ورته په یو ټلیفون باندې ځان حاضر کو. سیاستدانانو ورته باندې خپله ټوله زندګي تباه او برباده کړه، یعنې چې څومره روپۍ وي نو خادم شاه ته یې نه ورکړې. خو په سیاستدانو کې پیر ډېر غټ عاشق شیخ رشید دی، ځکه چې شیخ رشید بیا واضحه کړه چې ته خادم شاه غوندې ما یوه جینۍ هم نه ده لیدلې چې دې ما دا څنګه دې چې ما سره څنګه شپه وکړله، نو ما تر اوسه پورې ډېر جینکو سره شپې کړي دي، په داسې شپه ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې او نه به شپه نه داسې شپه به تر اوسه پورې راشي. خو عزتمن د دې زندګۍ طرف ته راځو، د زموږ دا ویډیو ته تر اخره پورې وګورئ ځکه چې تاسو ته نه پوره معلومات ترلاسه کړئ. زموږ د مخکې د دې پلار ورته وویل چې ما د دې مستقبل ډېر ښه کړی دی، خو د دې مستقبل د کوم ځای نه ډېر خراب شوی دی، یعنې د دې مستقبل چې دی نو د سکون نه راونیسه د کالجه پورې د دې مستقبل ډېر ښه. د کالج نه بعد چې دا لاړه له یونیورسټۍ ته، نو په یونیورسټۍ کې دا په خاصتر کې پاتې شوله، نو په خاصتر کې د دې سترګې وشتېدلې، نو د هغه ځای نه د دې مستقبل په خرابېدو باندې روان دی، نو تر اوسه پورې خرابېږي. نو د هغې نه بعد بیا دې پیسې پیدا کولې، ویلې چې زه به په دې کارونو باندې اوس څنګه پیسې پیدا کړم. د دغې د مجبورتیا د وجې نه بیا د خاصتر د دوران نه مخکې بیا خاصتر په دوران کې پلار پیسې بندې کړې، ویلې چې د دې دپاره پیسې بندې کړې، ویلې چې دا د سبق پورې پلار دا واضحه کړه دې دپاره پلار پیسې بندې کړې، ویلې چې دا به سبق پورې کېږي او را به شي په کور کې به. دا مجبوره وه بیا دغه شانتې پیسې په دغه کارونو باندې پیدا کول. نو چا ورته نو بیا دې سوچ وکړلو چې ټیک ټاک شروع کړه. په ټیک ټاک کې بیا دا دغه شانتې مخکې شوله، نو ټیک ټاک باندې بیا پیسې پیدا کولې نه شروع. نو اوس بیا پلار وویلې چې دې باندې خو ما پیسې هم پیدا کړو، پته نه لګي چې دې له دومره پیسې اوس څوک ورکوي چې دا په هفته په دوبۍ کې تېروي، هفته په ملیشیا کې تېروي، هفته په پاکستان کې وي. خو دې له ما اوسه پورې دومره روپۍ نه دي ورکړي چې دې ته ما ویل چې ته لرې لرې ځایونو ته چکر یې وهه. نو دې کې بیا شیخ رشید میدان ته راکوش و، ویل چې د دې څومره خرچه ده د دې ټوله خرچه زه ورکړم، زه غواړم چې زه دې سره واده وکړم. عزتمنو ستاسو د دې جینۍ په اهله باندې څه خیر دی؟ دا چې دا کم کارونه کوي نه دا ښه کوي، دې د پاکستان نوم شرمولو، د پښتنو نوم یې وشرم، ځکه چې ځان ته یوه پښتنه جینۍ وایي. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې چې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوي وي، حتما د سره دا ویډیو د سره لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. چې زموږ په دې چینل کې تاسو نوي وئ، حتما د زموږ همدا چینل د سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ، ښایي یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروړي.